بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سورة البقرة آیت نمبر 104. امام قرطبی رحمه الله په دې ځای کې دا خبره لیکلې ده چې یا ایها الذین آمنو قرآن کریم کې اتیا ځای کې راغلی دی او مفاتیح الغیب چې مشهور دی په تفسیری کبیر باندې د امام رازی رحمه الله وی تورات کې چې الله کله یهود مخاطب کول نو په یا ایها المساکین باندې وی مخاطب کول او د ابن عباس رضی الله عنهما قول پیش کړی دی ځکه چې دا غوی سره مسکنتو ضربت علیهم الذلة والمسکنه او مسلمانان الله په یا ایها الذین آمنو باندې مخاطب کوي ځکه چې دا اهل الایمان دي او دا د دې خبره تفاول لري چې قیامت کې به الله رب العالمین دی مسلمانانو له د عذاب نه امان او امن ورکړي. د مبارک آیت کې یو قانون ذکر شوی دی، هغه ته وی قانون د سد الذرائع او د سد الذرائع د قانون وضاحت موږ مخکې کړو چې کله په یو شی باندې سړی پابندي لګي او چې دا کار ختم شي نو دا غي چې کوم ذرایع دي دا غي چې کوم اسباب دي نو په باندې پابندي ولګي. نو اسباب چې کله ختم شي ذرایع کله ختم شي بندي شنو باغ شي ختم شي. په دې مبارک آیت کې بنیادی تور باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی ادبی ختمول مقصود دي چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم بی ادبی ونشي. نو کدا په یو جایز لفظ باندې هم بی ادبی کیږي نو باغ باندې هم پابندي ولګي. راعنا لفظ باندې دلته پابندي لګیدل د حالن کې راعنا لفظ ویل جایز دي. ذکر راعنا دا معنا دا مونږ ته توجه وکا، مونږ ته وګوره، مونږ له وخت راکا، مونږ له لیفت راکا. دا خو صحیح خبره ده، خو د دې راعنا په ویلو باندې با يهودو د نبی علیہ السلام بیا دې کوله. په دې وجه باندې شریعت کې په دې باندې پابندي ولګیدل. دا د سد الذرائع د قانون د قاعده مطابق قرآن او سنت کې بشماره د مثالونه پراته دي چې کله الله یو شی بندي نو هغه ته درسایي چې کوم ذرایع دي پاغي باندې پابندي ولګي. نو الله فرمایي چې تاسو راعنا موای یا ایها الذین آمنو اے مسلمانانو لا تقولوا موای تاسو راعنا لفظ دراعنا وقولوا وای تاسو انظرنا لفظ د انظرنا په زید راعنا باندې معنی د انظرنا دادا مونږ ته وګوره اے د الله رسولا واسمعوا دا حکم ګوره قبول کړي. واسمعوا معنا اقبلوا دا حکم قبول کړي واوري. راعنا لفظ زل تراغه چې په دې باندې پابندي ولګیدل پیغمبرانو د لپاره بداله په سوق نه استعمالي. راعنا لفظ معنا صدا یو دا چې راعنا د رعایت نه ده، رعایت او د رعایت معنا د خیال ساتل. نو په دې معنا باندې د دې لفظ معنا درسته ده چې راعنا زمونږ خیال وساته، زمونږ رعایت وکړه. څنګه زمونږ رعایت وکړه؟ زمونږ خیال وساته، موږ ته درون نظر وکړه، موږ له توجه راکړه. دا ټولې خبرې پر راعنا کې بیا راللې. دویم نمبر راعنا چې د مراعات ناواغستل شي باب مفعله. نو باب مفعله کې خو بیا مشارکه ده، بیا معنا ده چې راعنا موږ خپل مقام راکا. زمونږ چې کوم ویلیو دا زمونږ چې کوم مقام دی نو دا موږ راکا. څنګه
مقام راکې ذکر رعایت د جانبینو نشو چې مونږ تعالی قدر درکو مونږ ته پیغمبر وایو او ته زمونږ هم خیال ساتي نو دی بیا مطالبه د مساوات وکړه یعنی په دې کې د نبی له سلام بیا ادبی ده چې ګوره مونږ کستا خیال ساتو نو زمونږ خیال ساتي حالانکه مونږ د الله د رسول نه د ځان خیال نه واړو چې زمونږ خیال وساته مونږ ځان ته غلامان وایو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم غلام او غلامان مصطفی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلامان نوراینا په دې معنا باندې استعمالول بیا حرامونو په دې وجه باندې پابندي ولګېدله دریم نمبر دراینا د رعونت ناغسته شوی دی رعونت نو رعونت څه ته ویل کېږي رعونت بیا صفاحت ته ویل کېږي نو راعي په معنا د سفیه باندې بی وقوف کمقل نو راعنا معنا ای زمنګ په من کې بی وقوفه دراینا یو معنا ده یو سلو پنځم نمبر معنا امام رازی رحمه الله په تفسیر کبیر کې دلته ناشنا بل معنا کړی دا چې راعنا په عربی ژبه کې په هغه ځای کې استعمالېږي څوک چاته خبره کوي او خیال دی چړوای نوري لکه واسمع غیر مسمع په معنا چې قران کریم کې بل ذکر راغلی دی القرآن يفسر بعض ربانه هم صحیح کېږي چې دی مشرک دی منافقان به نبی علیہ السلام ته چې واسمع غیر مسمع واوره خو الله دې دا خبره نه اورولې کوي نو راعنا دا معنا ده چې اے پیغمبر او بیا و چې الله دې زما دا خبره تا ته ډوان اوري نو دا معنا امام رازی تفسیر کبیر کې بده ځای کې کړی راعنا دا معنا کړی د دې سره سره یو شپږم نمبر بل معنا ده چې راعنا راعي اصل کې ویل کېږي شپنکی تا راعي الغنم نو راعنا ای زمنګ شپنکیا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشپنکې ویل څنګه دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشپنکې ویل په دې معنی جایز دي چې نبی علیہ السلام په خپل وجو كنت ارعى الغنم لاهل قریش چې ما به قریش لګړي ساتلې په دې معنی خو ټیک دی خو نبی علیہ السلام تراعی ویل په دې معنی چې دا صرف بيزي میزي ساتلې نو دا خو نبی علیہ السلام پکاوي دی نو راعینا په دې معنی باندې چې دا اصل کې راعینا دی خو راعینا کې بیا تخفیف تراعینا ای زمنګ شپنکیا مطلب تر پیغمبري حقدار نه ته خو یو شپنکې سړی بيزي میزي ساته ګړي بيزي ساته نو دا د دې معنی تاسو ته وکړلې چې راعي معنا سره پابندي په ولې ولګېدله پابندي په دې وجه ولګېدله چې يهود با راعینا نه وایو د امام رازی رحم الله خو ناشنا خبره دا کړې دا چې دا لفظ اول مسلمانانو ویل دي اول د يهودو نه دی ویل راعینا لفظ اول مسلمانانو ویل دي چې راعینا او دا د یو ډېر د ادب لفظ او چې زمون خیال وساته راعینا زمون خیال وساته خو د يهودو د سکارو کو چې پر راعینا کې بیا راعینا وایو راعینا په ځای بیا راعینا ولیم بالسنتهم چې قران کې راځي نو دې د راعینا نه راعینا جوړ کو راعینا دې نه جوړ کو چې کله راعینا جوړ کو نو الله تعالی پابندي ولګول دا راي امام رازی په تفسیر کبیر کې ذکر کړی دا چې استعمال اول مسلمانانو کړی دی بیا دا غینه پس يهودو راعینا نه راعینا جوړ کو نو الله به پابندي ولګو چې تاسو راعینا پرېږ دوی ځکه چې په دې آل کې به يهود د دې غلطه فائدہ اخلي او د راعینا په ځای راعینا وایي نو پابندي په لګیدل نور مفسرین دا وایي چې نه راعینا لفظ يهود اول ویلې دی نبی صلی الله علیه وسلم مسلمانانو به انظر نه وایو یا په بل کلمه باندې په بل لفظ باندې د الله رسول مخاطب کو دی راعینا شروع کو او پر راعینا کې بیا ورانه دا شروع کو چې کله مسلمانانو دا لفظ واوریدو نو مسلمانانو خیال راغی چې دا لفظ دی پیغمبر ته وایي دا خو لفظ دی کنه موږ له توجه را کا موږ ته وګوره نو دا لفظ مسلمانانو دا غینه نقل کو هغه شروع کو مسلمانانو شروع کو چې مسلمانانو شروع کو نو دوی په کې بیا ورانه شروع کو لیم بیل سنتهم دراعینا په ځای باندې راعینا وایو نو چې راعینا یې کله وایو نو مسلمانانو خداوینه نقل کړی دی او د مسلمانانو خیال دا چې دا صحیح لفظ دی نو مسلمانانو به مقصود بی ادبی نه و خو په لفظ کې و بی ادبی حقیقتا نو د مسلمانانو خو بی ادبی نه کړی او په لفظ کې چون کې بی ادبی و او هغه د بی ادبی په معنا باندې استعمالو نو الله تعالی په مسلمانانو باندې دا جایز لفظ هم بن کو چې تاسو براینا لفظ نه وایي نو په دې طریقه باندې د آیتو حکم دا شو مقصد دا شو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګستاخی بی ادبی دا کفر دی هغه الفاظ چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ګستاخی دلالت کوي نو هم دا ګستاخی دا شتم رسول او سب رسول دې تنو چې العیاذ بالله د پیغمبر اهل عیال سو کیات کې په بدنامه باندې
دا مطلب نه دی په حرمت رسول باندې او په شتم رسول او سب رسول باندې چې چالي کل کړي دي نو دا خبره کړي ده کوم الفاظ چې هغه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په بی ادبی باندې دلالت کوي صراحتا یا اشارتا یا کنایتا دا غینه د الله د رسول بی ادبی معلومیږي نو دا کفر دی دا ګناه ده او د قصړې به بیا شاتم رسول ګڼل کېږي چې دا شاتم رسول دی دا ګستاخ رسول دی یا ایها الذین آمنوا اے مسلمانانو لا تقولوا راعنا موایتا لفظ راعنا وقولوا آیتا انظرنا لفظ انظرنا وای واسمعوا دا حکم غره قبول کړي دا حکم منئ وللکافرین د کفارو د پاره عذاب عذاب دی علیم دردناک دردون کې عذاب دی ورلا ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب او اهل الكتاب دا حقیقت الله تعالی من تخی چې اهل کتاب ټول مرد الله د رسول مخالفت کې دی ډوغوانی نو چې نبوت دی بنو اسرائیل په ځای باندې بنو اسماعیل ته ملاوي شي ما يود الذين نفخيا کسان کفروا چې کافران دي من اهل الكتاب د اهل کتابونه د اهل کتاب کفار نفخي ولل مشرکین ان مشرکان غواړي ايو نزل علیکم چې نازل نشي پتا سبحانه من خیرن خیر من ربکم استاسو درب د طرفنا استاسو درب د طرفنا پتا سبحانه څه قسمه خیر نازل شي دا نفخي والله الله تعالی یختص خاص کوي برحمتي بخبر رحمت باندې مناوسو کو یشاء چې الله یو غواړي رحمت نه مراد یاد نبوت ده چې الله خپل نبوت محمد رسول الله لور کړی دی نو دی وسره بوغس کوي او یا رحمت نو مراد قران دی وحیدا او دریم نمبر عام رحمت هم دی رحمت عام د دین والی هر قسم رحمت الله غچاله ورکړي چې الله تعالی اراده یعنی الله رب العالمین رحمت تقسیم د بندگانو په خو خبای نه کوي الله چې کوم رحمتونه را لېږي دا په خپل خو خبانه کوي والله الله تعالی ذو الفضل العظیم خاوند لوی مهربانی دی ذو الفضل فضل والا دی عظیم دا د فضل مان د فضل صفت دی ذو الفضل العظیم خاوند لوی مهربانی دی ما ننسخ من آیه او ننسها نأتی بخیر منها ومثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر دا آیتو بنیادی طور باندې د یو سوال جواب دی او دا د نسخ مسله دا او مشهور او معروف بحث دی سوال امام قرطبی رحمه الله ذکر کړی دی شک او شبهه چې د دې آیت د نزول سبب دا دی چې کله يهودو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض وکړ او هغه اعتراض متعلق د تحویل القبلة سره ورستور روان دي سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها بغزي کې ورش چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله په مکه معظمه کې نو کعبه ته به منځ کو بیت الله تا کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منورې ته لاړو نو مدینه کې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس ته منشورو ولس یا شپارس میاشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ کړه د بیت المقدس ته او اتفاق دا راغی چې بیت المقدس شمال طرف ته دی او کعبه په مدینه کې جنوب ته پاتې کیږي دا اعتراض په مکه کې چانو کړي چې نبی علیہ السلام قبله بدل کړله او په مدینه منوره کې دی مشرکانو می ترا شروع کو جرا مدینه تلاړو د پلار او د نیکه قبله بدل کړله او يهودو یو پروپاګاندا وکړه هغه پروپاګاندا دا وا چې نن زمنګ د قبله تابعداري وکړه لګ وخت بس په زمنګ د دینم تابعداري وکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکی دا د الله په امر دا کار کړو نورای دا او خو دا و چې الله تعالی زما د قبله بدل کی او زموزو کعبه ته شروع کما قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها دا رست راضی په دې مسیباره کې نو ولس میاشتي اشپاړس میاشتي پسو مسلمانانو مخ راواړو بیت الله شریف ته نو دا اعتراض وشو چې د پیغمبر دا دین صحیح دین نه دی ځکه نن خپل ملګرو ته یو حکم کوي او سبا ورته بل حکم کوي او هوی ابن اخطب خدا اعتراض وکړو چې کوم خلکو بیت الله ته منځونه نه دی کړی دا غوی د منځونه بس کوي تاسو اوس خو تاسو قبله بدل کړل نو دا ولس میاشتې چې چا منځونه قبله ته کړی دی اوس مړ دي نه غوی خو بیا توبه نشي استلې دې منځونه بس کیږي نو الله رب العالمین دا غي جواب مو کو چې ما کان الله ليذيع ایمانکم الله تاسو منځونه نه ځایږي هغه شوی دی خدای اعتراض په
پیغمبر باندې وشو په اسلام او په دین باندې وشو چې نن یو خبره په کوي خپل ملګرو ته سبب بل خبره کوي یعنی په دې کې نسخه ده دا څنګه دین دی دا خو منسوخ دین دی په دې کې خو بعضي احکام نن معمول بها وي سبا غیر معمول بها دي نو دا اعتراض په اسلام باندې وشو قرآن کریم باندې نو الله تعالی جواب وکړي چې ما ننسخ من آیت چرتم چې منګه یو آیت منسوخ کو او یې منګه هیر کو استاد ذهن نه نو منګه دا غین رسو سکو نأتی بخیر منها منګ راوړو ور دا غینا نو بیت الله ته چې مونږ کیږي او بیت المقدس ته چې مونږ کیږي نو په دې کې غورواله مقصود دی غدا دی نورې فائدې به مراشي او بیت المقدس ته چې سړی مونږ کوي پاغي کې اجر دومره نه دی څومره چې بیت الله ته سړی مونږ کوي بیت الله شریف کې یو مونږ په 1 लाख باندې دی په مسجد نبوي کې په 1000 باندې دی او د قشانې په بیت المقدس کې دی په دې وجبانه الله تعالی جواب وکړو چې منګه کله آیت منسوخ کوو نو داغه نه غوړه منګ بیا راوړو یا داغه سره کم اس کم په ثواب کې یو شادي په دې ځای کې اول دو درې ضروری مباحث دي هغه بوایو شي پونج ډیر زیات کیده کم یو دا یو دې کړه بل هغه ضروری مباحث دا دی یو دا چې د نسخ معنا صدا لغوي معنا او اصطلاحي معنا یو دویم نمبر بیا دا چې دا نسخه په قرآن کریم کې ولې شوې ده دې څه ضرورت دوه باسه دریم نمبر دا چې آیا دا نسخه صرف زمنګ په دې دین کې دا او کنا مخکې په آسماني کتابونو کې او په سابقه شرایعو کې نسخه شوې ده او کنه ده شوې درې او څلورم نمبر بیا چې قرآن کریم کې کم کم آیتونه منسوخ دي لګ دي اړیر دي څومره دي نو دا یو څو مباحث دلته ضروری دي هغه مباحث زبیانوم اول نمبر د نسخ لغوي معنی د نسخ لغوي معنی په قرآن کریم کې ذکر شوی دي اجمالی به سره په آیتونو راول د ضرورت نشته قرآن کریم کې هم نسخه په معنا د محو او په معنا د ازاله باندې استعمال لا النسخ الازاله والمحو نسخ په معنا د ازاله باندې او نسخ په معنا د ختمولو باندې او دلته هم په دقیق معنا باندې ده او دا به ان شاء الله راځي په سورۃ الحج آیت نمبر 52 کې ورستو زیاده آیتونه بیا ګورئ سورۃ الحج آیت نمبر 52 کې دا د محو او د ازاله په معنا باندې استعمال لا دویم نمبر په دې قران کریم کې په سورۃ جاسیه کې آیت نمبر 29 کې د نقل په معنا باندې کتابت نقل کول یو ځکه لیکل شوی دی او بیا بل ځکه سره لیکي نقل کول په دې معنا باندې هم نسخه استعمال لا نو په معنا د نقل باندې او دریم نمبر مستقل تربانی د لیکلو په معنا باندې هم یو نقل کول دي یو مستقل بذات لیکل دي کتابت نسخت الكتاب هم دغه لیکلو په معنا باندې راځي لکه اکتتبها په دې معنا باندې چې د نقل کړل او یو د مستقل کتابت دی نو د نقل په معنا باندې هم په قرآن کریم کې استعمال ده او دغه شان د کتابت او د لیکلو په معنا باندې هم دا استعمال شوی دی دا ورازي سورۃ الاعراف کې آیت نمبر 154 کې دا درې معنی په قرآن کریم کې راغلي ازاله نقل او کتابت شریعت کې او اصطلاح کې د نسخ معنا علماو د تفسیر داسې کړي دا چې نسخ څه ته وایي رفع حکم شرعي بدلیل شرعي متراخ عنه رفع حکم شرعي یو شرعي حکم چتول دی بدلیل شرعي په یو شرعي دلیل باندې یو حکم دی هغه ختمي په یو شرعي دلیل قران باندې حدیث باندې او متراخ عنه چې دا شرعي دلیل به د حکم نورسته اول به حکمي دا حکم به یو دلیل منسوخ کوي خدا منسوخ دا ناسخ دلیل به ورسته منسوخ به نو رفع حکم شرعي بدلیل شرعي متراخ عنه دا د نسخ شرعي او اصطلاحي تعریف دی دا دوه خبرې شولې لغوي معنی او اصطلاحي معنی دریم نمبر چې نسخه په قران کریم کې ولې شوې ده دا غي جواب قران کریم په خپل باندې راغلی دی چې ما ننسخ من آیه نو ننسها ناتي بخير منها او مثلها دا جواب په خپل باندې راغلی شوی دی چې قران کریم کې کله یو آیت منسوخ کیږي زمنګ په شریعت کې کله یو حکم منسوخ کیږي دا غي علت دا دی دا غي وجه دا چې الله تعالی فرمایي دا غي نه غوړه راوړو دا مخکنه حکم دومره غوړه نه و څومره چې دا ورستنه حکم غوړه دی دا غي ثواب ډیر زیات دی او مثلها کا غوړه نه نو کم از کم په ثواب کې یو شانی په ثواب کې کم از کم یو شانی دا قران کریم جواب ویل دی علما
د دې توجیه داسې کوي چې د نسخې مثال داسې دی لکه یو سړی بیمار دی، جسمانی بیمار دی، جسمانی بیمار، او دا جسمانی بیمار لاړ ډاکټر لا، نو ډاکټر د تشخیص وکړي او د تشخیص مطابق د دوايي ولیکي. دا دوايي چې کله وخوري نو د ته وچاره 2 هفته یا 3 هفته د دوايي وخوره او بیا راشه زه به ستا ټسټونه وکړم، نو په دې ټسټونو کې به ما ته پته ولګي چې ستا علاج په کومه طریقه باندې مزید کول دي. بیا هغه چې کله 2 هفته پس راشي نو یا داسې وي چې د مرض ښه شوی وي، چې د مرض ښه شوی وي نو دا ورته دوايي بیا لاندې ولیکي، کمه ورته ولیکي، او که مرض زیات شوی یا په ځای باندې ولاړي نو بیا د هغې په ځای ورته هاي دوايي لیکي، که مخکې کمزور انټي بایوټیک اوس ورته هاي انټي بایوټیک او زورور او دارنګې غټ انټي بایوټیک ورته بیا ولیکي. د دې لپاره چې هره په دې لږه دوايي باندې په دې کمزوري دوايي باندې ښه نه شو دا دوايي دوز بدلول غواړي. د دې مطلب دا چېرته هم نه چې دا ډاکټر مخکې دوايي غلطه ورکړې وه اوس یې وله ښه دوايي ورکړله، او یا څوک اعتراض وکړي چې دا څنګه ډاکټر دی د خو دوايي بدل کړله، بلکې ښه ډاکټر دې ته ویلی کېږي چې د مریض کله تشخیص کوي او د تشخیص په دوران کې دا دوايي بدل کړي او کومه دوايي چې دله ښه کېږي هغه دوايي له ورکړي. دقه شانې مثال زمونږ د موږ روحاني بیماران یو او زمونږ روحاني علاج قرآني کریم کوي، موږ له چې کومه دوايي ښه کېږي نو هغه دوايي به الله تعالی موږ له راکوي. اول یو دوايي راکړې وه نو په هغه دوايي باندې موږ ښه شو، نو یا موږ ښه نه شو هغه شانې موږ استعمال نه کړله نو الله رب العالمین هغه دوايي بدل کړله، روحاني علاج بدل کو په دې لپاره چې په یو بل طریقه باندې په یو بل زاویه باندې د انسانیت او تعلیم او تربیت وشي او د هغې علاج روحاني وشي. په دې وجه باندې یهودو چې کوم اعتراض کو چې دا څنګه دین دی، نن پیغمبر یو خبره کوي سبا بله خبره کوي، نو دا حق دوی له نه حاصل بلکې دا یو سرسري او کمزور اعتراض دی په دین باندې کوو. نو دا یې وجه شوله. موږ 4 نمبر خبر به موږ دا کو چې آیا په سابقه شرایعو کې په سابقه کتابونو کې نسخ هوا او که صرف زمونږ په دین کې دا چې یهود اعتراض کوي؟ نو جواب دا دی چې په سابقه شریعتونو کې هم باقاعده نسخه راغلی وه. لکه یهودیانو به موږ اعتراض کوو، اول راځو په یهودي مذهب کې موږ نسخه ګورو، یهودي مذهب کې نسخه وه کومو کسانو چې د سخې عبادت وکړو نو الله رب العالمین ورته وایي چې تاسو فقتلوا انفسکم یو بل مړه کوئ، تاسو عابدان د سخي د عبادت العجل مرتکبین تاسو مړه کوي. او بیا موسی علیه السلام چې سوال وکړو نو هغه حکم بدل شو او الله رب العالمین ورته معافي وکړله، نو قتل بدل شو په عفو باندې په معافي باندې. نو باقاعده په یهودي مذهب کې هم نسخه راغلی ده، یهودي مذهب کې هم نسخه راغلی ده. د دې سره سره ټیم په ټیم باندې هم نسخه راغلی دي، ټیم په ټیم باندې هم نسخه راغلی دي. لکه د حضرت موسی علیه السلام په زمانہ کې طلاق بالکل جایز، لکه څنګه چې زمونږ په دین کې خاوند غواړي او ښځه نه خوښوي نو طلاق ورکولی شي، که جرم یې کړی هم ورکولی شي او که جرم یې نه کړی واسې ورسره نه لګي هم طلاق ورکولی شي. دا اجازت دی. ابغض المباحات خو د خاوند په لاس کې د نکاح غوټه ده او که هغې کله ماتول غواړي ماتولی شي. دا پابندي پې څوک نشي لګولی چې د ښځې د ګناه نه وکاولې طلاق ورکړه، بس ورکړل وخت یې نه تېرېږي. خو کله چې د حضرت عیسی علیه السلام زمانه راغله نو کوم د عیسایانو چې کوم انجیل متی دی، انجیل متی په متی انجیل کې دا لیکلی دی چې عیسایت کې طلاق مکروه و، بغیر د جرم نه طلاق مکروه. یعنی کله به ښځه مجرمه و نو بیا به خاوند طلاق ورکول، خو که ښځه به مجرمه نه وه نو خاوند طلاق نشو ورکولی. ګوره دا نسخه راغله یهودي مذهب کې طلاق اجازت و، په عیسائی مذهب کې مسیحي مذهب کې بیا طلاق مکروه شول. بیا چې کله زمونږ دین راغی د عیسی علیه السلام نه وروسته زمونږ په دین کې بیا الله تعالی فرمایي لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تفرضوا لهن ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فریضه. که تاسو ښځې له طلاق نه مې وروړی، مهر نه مې مقرر کړی، بیا هم طلاق ورکړي، ګناه پکې نشته، نو په طلاق کې ګناه نشته. ګوره دا مخکې یو شان حکم او بیا بدل شو. د دې سره سره زمونږ د دین ته ګوره که نه، د حضرت آدم علیه السلام په زمانه کې د خور سره خلکو نکاح کوله، یعنی د خور سره نکاح کول جایز و. ولې که د خور سره نکاح نه وي جایز نو نسل انساني به څنګه زیاتېدو؟ نو خلکو به د خور سره نکاح کوله. البته دا وه چې د هغې طریقه به دا وه چې کم حمل به یو ځای پیدا شو هغوی به د یو بل سره واده نه کوو. لکه حابیل او قابیل ورانه چې به کومه خور باندې راغلې وه، د قابیل څخه چې کومه خور پیدا وه د هغې سره به حابیل نکاح کوي، او د حابیل څخه چې توأمه کومه خور پیدا د هغې سره به قابیل کوي. نو چې هغه حکم کله دې ته متوجه شو نو قابیل نو تیار دی ته چې خپله خور حابیل له ورکړي، راولګېدو حابیل یې مړ. وروسته بیا الله تعالی پابندي ولګوله د خپلې خور سره نکاح اوس حرامه ده. نو مخکې حکم یو اوس حکم بدل، لهذا
دا نسخه یوازې زمنګ په شریعت کې نه دراغلي بلکې وقتن و وقتن په هر یو دین کې په هر یو مذهب کې نسخه باقاعده راغلي دا نسخه راغلي دا سينورم ډیر زیات مثالونه دي دا معنا شو د دې سره سره یو بل بحث پنځم بحث او دا ډیر ضروری دی چې قرآنی کریم کې منسوخ آیتونه شته او کنيشته لګ دی او کډیر دي امام زرکشی رحمه الله په علوم القرآن کې چې کوم مشهور کتاب دی برهان د امام سیوطی اتقان دی او د برهان په نوم باندې دا د امام زرکشی دغه د اصولي تفسیر کتاب دی هغه وایي چې د هغه چا د لپاره دا جایز نه دی چې د قرآن تفسیر وکي او دته د نسخ علم نه معلوم لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن إلا بعد معرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن یو سړی کله قرآن کې ناسخ منسوخ پیژني البته د قرآن تفسیر کې کو قرآن کریم کې ناسخ منسوخ نه پیژني دا د قرآن کریم تفسیر نه کوي ځکه اسنو چې د خلکو ته منسوخ حکم ویلې او حکم الله تعالی منسوخ کړی وي دا غي ناسخ براغلی وي لہذا دا ډیر زیات ضروری دی ډیر زیات ضروری امام قرطبی رحمه الله دا خبر لیکلی دا چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې یو قاضی او هغه قاضی ته حضرت علی ویلو چې ته په قران کریم کې ناسخ منسوخ پیژنې چې قضا منصب تناسته ته جج او ته قاضی ته قران کې ناسخ منسوخ پیژنې اتعرف الناسخ والمنسوخ په القران په هغه ورته ویل چې نه پیژول چې هلکتا او اهلکتا ځانم دې تباہ کو خلقم دې تباہ کړل ته بسنګ فیصله وکړي چې قران کریم کې ناسخ منسوخ نه پیژنې او ظاهر خبرم دا چې یو قاضی دی او د قضا په منصب باندې ناشته مفتی دی د افتاء په منصب ناشته یا مفسر دی او د تفسیر په منصب باندې ناشته او ناسخ منسوخ نه پیژني نو څنګه به خلکو ته قران کریم وایي بیا او څنګه به خلکو د دین بیانوي څنګه به خلکو بیا فتوا ورکوي ناسخ منسوخ نه ضروري علم دی البته یو نسخه دا د متقدمین او یو نسخه دا د متأخرین په دې کې فرق دی فرق څنګه دی هغه دا دی چې متقدمین په نسبانه په قران کریم کې ناسخ او منسوخ یعنی منسوخ آیتونه ډیر زیات دي حتی چې هغه دوی حساب کړی دي نو دا 500 تر رسیدي 500 1500 آیتونه قران کې منسوخ هغه ته منسوخ وي حال کې په متأخرینو کې لکه مشهور امام شاه ولی الله رحمه الله د هندستان شاه ولی الله محدث دهلوی رحمه الله دغه چې کوم رساله ده مشهوره الفوز الكبير في علم التفسير نو فوز الكبير کې هغه 15 آیتونه لیکلي چې 15 آیتونه منسوخ دي نو 500 چرته او بیا 15 آیتونه داغي سره سره امام سیوطی رحمه الله هغه چې کوم حساب کړی دی هغه 20 آیتونه لیکلي دي چې قران کریم کې 21 آیتونه منسوخ دي زمان شیخ محترم علوم القرآن کې حضرت شیخ گوهر رحمان رحم الله شپږ آیتونه لیکلي شپږ آیتونه منسوخ دي سوال لازم چې د متقدمین او د متأخرین په د اصطلاح کې دا دومره لوی فرق ولې دی چې هغه 1500 آیتونه حسابي او متأخرین صرف 15 آیتونه یا شپږ آیتونه یا 2 آیتونه دا او حسابي دا ولې دا غي وجه دا وا چې د متقدمین په نسبانه نسخ کې ډیر زیات وسعتو ډیر زیات وسعتو دا غوی په نسبانه په عام کې تخصیص کول دی ته هم نسخ ویلا حکم به عام او پاغه کې به تخصیص وشو نو په عام حکم کې چې کله به تخصیص وشو دیته به هم نسخ ویلا دیته به هم نسخ ویلا په دیو جبانه دا غوی په نسبانه منسوخ آیتونه زیات شول منسوخ آیتونه دا غوی په نسبانه زیات شوی دي نو په عام کې تخصیص کول دارنګي مطلق مقید کول دا ټول سيزونه وی په نسخ کې په منسوخ کې استعمالول په دیو ځوانه دا غي په نسبانه آیاتونه زیات شوی دي او هر چې متأخرین دي نو دا غي په نسبانه هغه آیاتونو ته منسوخ ویل کېږي چې دا غي ناسخ په قران کریم کې موجود دي یوازې تخصیص په تعمیم کې یا د غشان تقید په مطلب کې دي دا غي نسخ نه وي مستقل منسوخ آیت هغه ته وي چې پاغه کې با باقاعده مناسخ دا غي موجود په قران کریم یا دا چې متقدمین وبداسه کول چې د یو لفظ په معنا او هغه معنا به بل تواړه ولا یعنی تعویل په یو معنا کې کول یو معنا کې تعویل کول د آیت یا یو آیت دی یو کلمه ده دغه مقصد یو دی او د دغه خپل ظاهر معنی نه اړول بل معنی دغه نه غستل نو دې ته به هم هغه نسخ به وته ویلا هغه ته به هم نسخ ویلا شاه ولی الله رحمه الله فوز الكبير کې چې کوم منسوخ آیتونه ذکر کړی دي نو هغه یو څو آیتونه استاسو مخکې راوړم
یو هم په دې سورۃ البقره کې هم داسې آیتونه شته چې او تناسخ منسوخ وي. تاسو راواړوي آیت نمبر 180 سورۃ البقره آیت نمبر 180 دا منسوخ ده. سورۃ البقره كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین. دې مطلب دا دی چې یو کس کلا مرګ ته نږدې شي او مرګ ته حاضر شي د دنه مال پاتې کېدو د با وصیت کوي. وصیت په واجب دی. کتب الوصیۃ اذا حضر احدکم الموت. د چا د پاره للوالدین والاقربین بالمعروف. د خپل مور او پلار د پاره او د خپلوانو د پاره د معروف طریقې مطابق. نو دا حکم اول ابتدایي تور باندې چې کله بسړی مړ کېدو نو د میراث ضوابط نو قوانین نو بس هغه قریب الموت سړی به وصیت شروع کو زما په مال کې به زما پلار دومره ایسالي د مور به دومره ایسي د ورور به دومره د بچي به دومره د لور به دومره داوا. کله چې سورته نساء نازل شولا او کوم چې آیات د میراث دي آیت نمبر 11 او آیت نمبر 12 د سورته النساء دا ول ناسخ راغلل. هغه دی یوسویکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. او بل آیت دی ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد. دا دوا آیتونه چې کوم دي دا دوا آیتونه 11 نمبر آیت د سورۃ النساء او 12 نمبر آیت د سورۃ النساء دا ناسخ وګرځیدل د سورۃ بقره د آیت نمبر 180 د پارا. د سورۃ البقره آیت منسوخ شو او د سورۃ النساء 11 او 12 نمبر آیتو دا ناسخ وګرځیدل. نو دا منسوخ دي ځکه دي ځوانو کو نه یو شانې نه دی بلکې د کلی فرق دی. یو دا چې حقا المحسنین دا من فرض کړی د مسلمانانو باندې او رستو الله رب العالمین مستقل د میراث قوانین ذکر کړل. یو دویم نمبر هم دا سورۃ بقره آیت نمبر 240 تاسو راواړوي. سورۃ البقره آیت نمبر 240 په 240 نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج. د دې مطلب دا دی چې کله به د خزې خاون مړ شو د خزې ته شریعت وایي چې ته به د خاون په کور کې یو کال کې نه به د خزې باندې یو کال عدت خاون به چې مړ شو د متوفا عنها زوجها عدت یو کال. دا آیت منسوخ شو. ناشنا خبر ده چې دا د سورۃ بقره په 234 نمبر آیت باندې منسوخ دی. نو دلته کې ناسخ آیت مخ کې دی او منسوخ آیت وروسته دی. نو دا موږ ابتدا کې دا خبره کړې و چې یو ترتیب نزولی دی او بل ترتیب د کتاب دی. د کتاب په ترتیب کې ناسخ مخ کې دی منسوخ وروسته دی. په ترتیب د نزول کې منسوخ مخ کې دی او ناسخ وروسته دی. هغه آیت دا دی والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و10. چې کله خاوندان مړ شي او خزې ته پاتې شي دا خزې به د خاوندانو په کورونو کې سلور میاشتې ولس ورځې عدت تیری. یو کال عدت ختم شو منسوخ شو په سلور میاشتو په لس ورځو باندې. نو دا شو. تاسو راواړوئ سورته الانفال آیت نمبر 65 او 66. انفال 65 66. په انفال کې 65 نمبر آیت منسوخ ده په 66 نمبر آیت باندې. 65 آیت دا ده یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال. پیغمبر مسلمانان په جهاد راوچت کا. او بیا وی یکم منکم 20 صابرون کوي پتا سو کې شل کسانو دا صابرای یغلبو 200 دا په 200 باندې غالبېږي. و یکم منکم 100 کدا کسان سلوی پتا سو کې یغلبو الفا من الذين كفروا فزر کافرانو باندې غالبېږي. دې مطلب دا دی چې په ابتدا کې یو مسلمان په مقابله د لسو کافرانو کې یعنی کہ په جنگ یو طرف 10 کافران دي او مسلمان یو دی نو دا مقابله ټیک ده 1:10 یعنی یو مسلمان 10 کسان والو چې دنه بنت تخته دې زیات شنو بیا سره لار پرې خو دیش. دا حکم په ابتدا کې و ځکه مسلمانان لګو او مړان ډېر پکاروا مهنت ډېر زیات پکارو جرأت ډېر زیات پکارو بهادر ډېر زیات پکارو استقامت ډېر پکارو ځکه خدای صحابه کرام مرتبه مو چتاوا بیا الله تعالی سانتیا راوستا. نو په دې بل آیت کې الله تعالی فرمایي الان خفف الله عنكم وس الله تعالی سانتیا راوستا لپتا سبحانه وعلم ان فيكم ضعف الله تفتا وا چې پتا سو کې کمزوري پرته ده. نو الله هغه حکم بدل کو. یو کس بدل سو مقابله نه کوي اوس به یو کس د دوو کوي
فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ که پتاسو کې سل کسان صابرې په 200 باندې غالبېږي نو سل به په 200 باندې غالبېږي نو سل چې په 200 باندې غالبېږي نو د یو کس په مقابله کې څو رالل 2 راغلل وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ که پتاسو کې ضروري په 2000 به غالبېږي نو اوس مسله دا ده چې په میدان جنگ کې 2 کافرانی او مقابل کې یو مسلمانی دا به نه تختی او کډیر شو نو بیا دا هغه ته ځای پرېښودی شي په 1 نسبت 2 دا فرض دی مخکې 1 نسبت 10 او دا 3 ایتونه شو د دې سره سره سورۃ المجادله 12 او 13 نمبر آیت تاسو راوړی 28 سپاره سورۃ مجادله 28 سپاره په سورۃ مجادله کې الله رب العالمین ابتدا کې حکم را لېږلی او د هغې وجه دا وه چې د منافقانو به د نبي علیه السلام سره بې ځای جرګې کولې او پیغمبر به یې تنګوو نو الله پابندي ولګوله چې نن نه پس که ګورې څوک د پیغمبر سره جرګې کوئ نو مخکې به خیرات کوئ صدقه به ورکوئ نو په دې طریقه باندې بیا منافقانو جرګې پرېښودلې یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه 12 نمبر آیت ای مسلمانانو چې د پیغمبر سره کله جرګې کوئ فقدموا بین یدی نجواکم صدقه د خپلو جرګو نه مخکې صدقې ورکوئ مخکې صدقې ورکوئ ذالکم خیر لکم واطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحیم دا آیت کوم دغه 12 نمبر آیت ورپسې په 14 باندې منسوخ شو دا 100 ورځې پس دا حکم راغلی د 100 ورځې پس دا حکم راغی او بعضو مفسرینو ایثار حکم یو ماقام بدل شو صرف یو صحابي په دې باندې عمل کړی دی چې هغه حضرت علی دی رضی الله عنه چې هغه د نبی علیہ السلام سره جرګه کوله او صدقه ورکړله او بیا فورن حکم بدل شو هغه دا دی اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات آی تاسو یریږئ چې د خپلو جرګو نه مخکې صدقې وکئ نو فإن لم تفعلوا که دا کار تاسو ونه کو نو خیر دی وتاب الله علیکم الله په تاسو رحم وکړو نو اوس صدقې مه ورکوئ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا الله ورسوله بس منځ زکات اطاعت د الله رسول کوئ او صدقې منسوخې شولې و دا 3 نمبر او د هغې سره سره تاسو راواړئ سورت المزمل د مزمل چې کوم لومبي آیتونه دي سورت مزمل آیتونه اول نمبر 1 نه تر د 5 پورې دا آیتونه چې دي نو دا منسوخ شوي دي په دې وروستني آیت نمبر 20 باندې سورت مزمل ته ګوره یا ایها المزمل ای صادر کې ځان بندون کیا قم پاسېږه لیل ټوله شپه عبادت کوا الا قلیل مگر لږ ټیم پکې خوب کوا ټوله شپه عبادت او لږ پکې د خوب ټیم بیا نصفه نیمه شپه عبادت کوا او انقص منه قلیلا یا د نیم نه لږ کم کا او زد علیه یا د نیم نه زیات کا یا 1/3 یا 2/3 ورتل القرآن ترتیلا او ټوله شپه قرآن کریم وایا ګوره په ابتدا کې سخت حالت و اول د ټولې شپې خبره وه بیا ویل خیر د لږ کم که د ټولې شپې نه بیا ویل داسې وکړه چې نیم یا د نیم نه کم کا یا د نیم نه زیات کا خو د شپې اکثر حصه عبادت په دې وجه د نبي علیه صلات وسلام او د صحابو د خپې پړسېدلې وي نو د مکې د مشرکانو اعتراض هم کړی و چې د قرآن کریم په مشقت کې واچو نو سورت طه نازل شو چې طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى قرآن د مشقت دپاره نه دی راغلی 10 کاله پس حکم بدل شوی دی دا دی ان ربک یعلم دا ناسخ دی ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی الليل ونصفه وی ته خو ګوره کله 2/3 حصه ودرېږي یا نیم په نیمه ودرېږي وطائفة من الذین معک مسلمانان د سره دا ډېر ګران کار دی اوس څه وکئ فقرؤوا ما تیسر من القرآن اوس ټوله شپه مه ودرېږه چې څومره کولی شي نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام معمول دا جوړ کو چې نبی علیہ السلام رمضان غیر رمضان کې به اکثریت 8 رکعاته عبادت کوي قیام الليل 8 رکعاته نور دا مطلب نه چې دا ته نه کم زیات نه کړي 10 رکعات هم شوي دي او 12 هم شوي دي او 10 هم شوي دي او کم هم شوي دي او عام عادت د نبی علیہ السلام بیا دا 2 رکعاتو دام آیتونه غدي چې دا قرآن کریم کې منسوخ دي او دا غي ناسخ آیتونه تاسو ته مارا واړول د دین علاوه زمون شیخ صاحب محترم حضرت شیخ گوهر رحمان رحمه الله اغا وای چې زما د تحقیق مطابق دا رای ما ته صحیح کار کیږي چې ورسره دا کوم آیت روان دي تاسو راوړوي آیت نمبر 184 او آیت نمبر 185 نو شیخ صاحب وای چې دا هم منسوخ او ناسخ کړي آیت نمبر 185 دا ده چې والذین یطیقونه فدیه طعام مسکین
پاکستانو باندې چې طاقت د روزي لري او بیا هم روزه ونه نیسي نو خیر دی اجازه ده فدیه طعام مسکین په دبانې د یو غریب خوراک ورکول دي دې مطلب دا چې کله ابتدا وا نو په ابتدا کې روزه چې فرض شولې نو سره د اختیار نه فرض شوي که څوک روزه نیسي روزه دی ونیسي او که څوک روزه نه نیسي نو هغه د خیر د روزه په عوض کې بیا فدیه ورکړي دا اجازه تو خو بیا دا 184 نمبر آیت منسوخ شو او الله تعالی بل اتراول غدا شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه رمضان میاشت کې قران راغلی دی هدایت دی بینات دی د هدا فرقان دی سوچ دی میاشت حاضر شو خامخ روزي دی ونیسي ودلته امر بالصوم راغی نو دا آیتم په منسوخ و ناسخ کې دی البته د امام د شاه ولی الله رحمه الله په نسبت باندې دا محکم دی منسوخ نه دا وخت بحث ان شاء الله په خپل ځای کې وکول تا دا ټیم دا غنه دی چې باقي کې موږ بحث وکړو دا آیت تقریبا اته معنی علما وکړي دي باقي باندې مخکې موږ خبر نشو کولای په دې وجوانه د شاه ولی الله رحمه الله د تحقیق مطابق هغه په ناسخ منسوخ کې نه دي یو خبره پکې اوس بل کوم اخیرا ده چې کله یو آیت منسوخ شو نو آیا په دې منسوخ آیت باندې سړی عمل کولی شي او کني شي کولی جواب دا دی چې آو په منسوخ آیت باندې عمل کولی شي ولې ځکه چې کله آیت منسوخ کیږي نو دا غي وجوب منسوخ کیږي فرضیت منسوخ کیږي استحباب په ځای باندې پاتې دی به تور مثال یو ابتدا کې داوا چې یو مسلمان بدل سو کافرانو مقابله کوله وس په یو مسلمان د دو کافر مقابله کوي نو کوس یو بهادر مسلمان دی او د لسو کسان مقابله کې دا باندې خو نشته راکنه خو واجب نه دا یو مسلمان د لسو نو یو د سلو مقابله هم کولی شي د خالد بن ولید رحمه الله رضی الله عنه دا چې کوم جنگي مړانی دي هغه په یو وخت یوازې په سونو په زرګونو کافرو سره مقابله کړې دي دا لہذا وجوب منسوخ کیږي استحباب په ځای باندې پاتې کیږي یا دا چې وصیت فرض دی په ابتدا کې چې تاسو به خامخ وصیت کوئ او دا غي نورستو بیا الله رب العالمین بل آیت راولېږي چې کتب علیکم ختم شو او یوصیکم الله فی اولادکم دا ناسخ راغی لہذا اوس وصیت نه کوي خو که اوسم یو سړی چرته د اقارب بعیده د لپاره چرته وصیت کوي به تور مثال زوی مړ له نوسی پاتې دي د نوسو حق د پلار سره نشته نیکه سره د نوسو د نیکه په میراث کې څه نشته ده نو نیکه راولېږي خپل نوسی لره وصیت وکړي چې زما د نوسی دي زما په دې مال کې بدرې مې څه دلور دا وصیت وسم کولی شي لہذا وجوب ختم ده او استحباب په ځای باندې پاتې دي یو خبره په دې کې بلم دا ضروری ادا ده چې د نسخ اقسام سودي نو نسخ په درې قسمه باندې ده یو ته ویل کېږي منسوخ التلاوت والحکم منسوخ التلاوت والحکم څه ته وایي منسوخ التلاوت والحکم دې ته ویل کېږي چې په دې قران کې تلاوت منسوخ ده نشته ده او حکم هم منسوخ ده نشته ده نه حکم شته نه تلاوت شته قران کې هم تلاوت هم نه کو قران کې هم حکم هم نه وایي مثال څه ده مثال دار مسلم کی حدیث ته حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ عنہا چې اول الله رب العالمین لس رضاعتنا الله تعالی فرض کړو مطلب دا چې یو ماشوم به ال د خپل مور رضاعي بچي ګرځي چې د مور سینه لذل لري لس رضاعت محرم او بیا د سی وشول چې لس رضاعت منسوخ شلو 15 رضاعتون رال چې 15 ځل یو ماشوم د مور په یخري لا تحرم المسوة ولا المسوتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان په دوزل باندې معنی کیږي حتی چې 15 ځل ماشوم د مور په یخري رضاوي ال رضاعي بچي ګرځي نو حضرت عائشہ فرمایي نبی علیہ السلام وفات شو او مثلا د قشانی پاتې شو حالان کې موږ چې قران وګورو نه به کې لس رضاعتون نشته او نه به کې 15 رضاعتون نشته نو تلاوت هو یقینا منسوخ دی نشته دی پاتې شو حکم نو حکم منسوخ دی حکم هم نشته بلکې حکم دا دی چې ول امهاتکم اللاتي ارضعنکم چې بس یو ماشوم د مور په یو ظلم خړل دی مور ګرځي نو دا منسوخ تلاوت او حکم دواړه یو دویم نمبر چې منسوخ التلاوت دون الحكم تلاوت منسوخ دی خو حکم په ځای باندې پاتې دی صرف قران کې موږ داغي تلاوت نکو داغي په ویلو ثواب نشته البته حکم په ځای باندې پاتې دی
دا غي مثال سره دا غي مثال دار په کفاره د یمین کې کفاره د یمین یو سړی قسم وکي او قسم ماتای کفاره ور کوي نو پاغي کې داري فصيام ثلاثه ايام ابتدا کې د سوا فصيام ثلاثه ايام متتابعات او دا د عبد الله بن مسعود په قرات کې شته نسيام ثلاثه ايام متتابعات دا درې ورځې په پر لپسې نسی دې کې بناغه نه کوي مېنس کې ناغه وکړه فاقه وکړه نو بیا به د سره کوي خو مونږ چې اوس وکتل نو قران کریم کې لفظ د متتابعات نشتا نو تلاوت منسوخ دی او حکم هم دقه شان دی دقه شان دی څنګه چې ابن مسعود په قرات کې دی چې څوک د قسم کفاره ور کوي نو دا درې ورځې به پر لپسې نسی دې نشي کولای چې په مېنس کې یو قضایي وکي یو نسی بل پریدي یا دو نسی بیا بل پریدي یو نسی بیا پریدي دا څه نشي دا منسوخ التلاوت دی دون الحکم او دریم نمبر دی منسوخ الحکم دون التلاوت چې حکم منسوخ دی تلاوت په ځای باندې پاتې دی لکه دا آیات منسوخه چې ماته تشپګ راواړول نو د دې حکم منسوخ دی تلاوت په ځای باندې پاتې دی تلاوت په ځای باندې پاتې دی نو دا معنا شوله اوس ګوري ترجمه ته ما ننسخ من آیه ما شرطیه ده او من وما مهما وأي حيث ما إزما متى أينما أن نح اسم جازما مرفوع لرا إذا نه اسماء جازمه دي په اسماء جازمه کې یو مام ده نو فعل به جزم ورکې نو ننسخ دا ننسخو ده جزم ولا ور کړی دي ما ننسخ ما شرطیه او نأتي بخير منها دا غي جواب ده نو ما ننسخ من آیت کله چې هم منګه منسوخ کو یو آیت ما ننسخ کچرته من منسوخ کو شرط معنا وک ما ننسخ چرتم چې منګه منسوخ کو من آیتن یو آیت او ننسها کې دوه قرات دي یو ده ننسها نو دا د نسیان نه ده نسیان په معنا د هیرولو باندې ننسها استاد د زړه نه منګه استوبا سو هیره کو سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله قران کې چرازي چې سنقرئك موږ په تا باندې قرات کو فلا تنسى ستانه منیریږي الا ما شاء الله او چې الله غوړې بستانه يرشي لکه دا کوم لس رضاعتونو خبر دا وخت کې اوس نشتا بالکل نسي من سیا ګرځېدلې دي نو او ننسي هدا معنا وکا ما ننسخ من آیت کچر دمنګ منسوخ یو آیت او ننسها یا هیر کو موږ د غایت لرستا د ذهن او دویم نمبر دا د انساء نه ده انساء تاخير ته ویل کیږي بیا بس شي نو یو قرت پدې کې دا ده ما ننسخ من آیت او ننسأها او ننسأها بیا به دا معنا شي چې منګه ورستو کو داغي نزول په نزول کې ورستو کو یعنی فی الحال هغه من نه نازلو ورست نازلو نو قران کریم کې اولشن حکم نازل شوی دی بیا الله رب العالمین بل نازل کو دا په اصل کې په مان نسخ کې منسوخ راشي او په نسخ کې به ناسخ راشي په اصل کې ځکه هغه تاخير راغی نزول ورستو شو نو نزول چې ورستو کېږي نو هغه ناسخ ګرځي او دا مخ کې منسوخ شو نو کله چې موږ منسوخ کو یا موږ هیر کو ناتی بخیر من هذا اصل کې ناتی ده او فعل مجزوم ده نو هر په علت غرزیدل ده ناتی موږ راوړو با بخیر منها غور داغینا پس کې بغوري په ثواب کې بغوري په سہولت کې بغوري آسان بیته لکه د 10 په ځای باندې 2 آسان دي کنه نو غره شو او مثلها یا پشان داغي برابر بنازلو په ثواب کې به یو شان دی بیا علم تعلم آیات بدنشتا ان الله چې بشک الله تعالی کل شیء پر سبانه قدیر قدرت لرون کې ده علم تعلم ان الله آیات بدنشتا ان الله چې بشک الله تعالی له د الله د پاره د اشاره د الله حکمتونو ته د الله د پاره له د الله د پاره ملک السماوات حکومت د اسمانونو دی او الارض حکومت د زمکه دی د زمکه اسمان حکومت د الله دی وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم نشتستاسو لپاره من دون الله سوا د الله نه می ولین سوک دوست ولا نسویر نسوک مددگار استاز پار د الله نه بغیر ولیم نشتا او نسویرم نشتا د ولی او دارنګ د نسویر په منځ کې فرق سره نو ولی خو د مالک په معنا باندې استعماليږي او نسویر په د معین چې چا سره تعاون کوي او دارنګ د مؤید په معنا باندې چا تایید کوي نو دې په معنا باندې دی دویم نمبر دا دی وای د ولی او د نصیر په منځ کې فرق دا دی ولی مخ کې دی او نصیر وروسته دی ولی هغه چاته وای چې پتا مشکل نه راغلی او تاسو سره تعاون کوي پتا مصیبت روان دی په تور مثال پتا باندې څه مصیبت روان دی
څوک ستا مقابلې له راځي او دا د شپې شپې درشي ستا خواله چې هلکه ځان تیاروا څه قسم تعاون زمانه غواړې به داسې کومه او داسې مشکل روان دی مخکې وله پلانینګ او دا ولي دی او نسویر هغه چا ته وایي چې په تا باندې مشکل راشي او د هغې نه پس تا سره کښېني چې هلکه په تا باندې دا مشکل راغلی او زه ستا سره تعاون کوم د نزول المشقت نه مخکې تعاون کوونکی ولی دی او د نزول المشقت او نزول العذاب نه وروسته تعاون کوونکی دې ته ویلی کېږي نسویرو مالکم نبی ستاسو دپاره یا نشته په دنیا کې ستاسو دپاره من دون الله سوا د الله نه امي ولین څوک دوست ولا نسویر نه څوک مددگار د ولی معنا موږ دوست کو دوست وایي دی تا چې دا به د خپل ملګري په خفګان باندې خفه کېږي دا دوست نه دی چې هغه په تا مشکل روان دی دا تماشا کې جزا وروسته به خواله ورشمه دوست وایي هغې ته چې د مشکل په ټایم کې ستا په کار باندې راشي چې تا ډو سختې ته پرېږدي نو او چې کله یو دوست سختې ته خپل ملګری پرېږدي نو دا دوست نشي کېدلی هغه یو واقع مشهوره ده ویل دوه کسانو ځنګل ته تلي چې ځنګل ته تلي نو هغه یو داسې درونباره شانې و او هغه بل داسې سپکو وجود نه کمزورې و ځنګل کې ګرځي راګرځي په دې کې دغه د زمری راغی چې زمری راغی و زمري نه خو دواړه یېرېږي نو هغه درونبارې خو بره نه شو ختلی ونې ته او دا کوم چې سپکو د وجود نه په منډه باندې یو شړو بره وخوت ویسته او بره په ونه کې کېناست په دې کې د بل ویل چې را زه منډه هم نشم والی ونې ته هم نشم ختلی بس سملاسو ځان یې مړ کو دته چا ویلو چې دا زمری روغ انسان او روغ حیوان خوري خو مړو د سنه وي نو ځان یې بالکل خاموش کو او سای بنده کړه زمری چې راغی ویې کړه دا خو یو مرده او ډېډ باډي ده د دې په خوړلو کې څه فایده نشته داسې بوی را بوی کوي څه ته لاړو دا غوږونه وږونه ولې داسې وسټل را وسټل لاړو کله چې زمری لاړو دا بر ځوان راکوش و بهادر راکوش و دې زمری ته بوغه کیسه وویل ویل ما ته ویل چې داسې بې غیرته ملګري سه بیا مه ګرځه دا یې راته بوغه کې ویل چې ګوره تا باندې سخت راغلی دا نو ونې ته وختو او دې لاندې پرېښودلې نو دوست هغې ته ویلی کېږي چې دا به د خپل ملګري سره په کار باندې راځي د عوام یو بله خبره کوي داسې دوستانه نه ده وایي په جایز کار کې خو به دې ملګری یم اخور سړی کوي خو دوست هغې ته وایي چې په ناجایز کې ستا سره ملګرستیا وکړي نو دا غلطه خبره ده ناجایز کې به د چا سره هم سړی تعلق نه ساتي دغه څه مرسته به نه کوي ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ام تريدون تاسو غواړئ یا ام د بل په معنا دې ته ام منقطعه وي ام چې په خپله معنا نو استفهام او ام منقطعه چې د بل په معنا نو څوک ام منقطعه علي د بل په معنا او څوک ام استفهامیه ام تريدون تاسو غواړئ یا ام تريدون بل تريدون بلکې تاسو غواړئ ان تسألوا رسولکم چې تاسو اعتراضونه وکئ په خپل پیغمبر باندې دلته سوال په معنا د اعتراض باندې کما سئل موسی من قبل څنګه چې اعتراضونه شوي په موسی علیه السلام باندې مخکې د نبي علیه السلام نه نو سوال د اعتراض په معنا باندې نو بیا معلومه دا شوه د آیت مقصد دا دی پیغمبر باندې وڅوک اعتراض نه کوي او که سوال نه سوال مراد شي نو بیا به دا معنی هغه سوال چې غیر ضروري سوال دی د آیت مقصد دا دی چې یهودو به د خپل پیغمبرانو نه غیر ضروري تپوسونه کول قیل و قال و د پیغمبر نه وسو قیل و قال نه کوي تپوسونه به ته بې ځای نه کوي دا څنګه تپوسونه یو خو چې کوم د کار تپوسونه دي نو د کار تپوسونه تقریبا 14 تپوسونه شوي دي امام قرطبي 14 تپوسونه صحابه وکړي ټول په قرآن کې موجود دي ودا هو تپوسونه يسألونك عن المحيض ويسألونك عن الأهلة يسألونك عن الخمر والميسر دا غي تذکر شو دا ټیک دي دې سوالونه مراد هغه سوالونه چې غیر ضروری دي غیر ضروری دي لکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه کوم تپوس شوی دی دا تپوس هم دي شوی دی چې زما او خوره کده چې دا بچرته نو دا سوال له پیغمبر نه سړی ولګي پیغمبر څخه غیب خو نه عالم یا یو کس راغی او ویلو یا رسول الله زما پلار څوک دی ما پلار څوک دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله جواب ورکړ ستا پلار پلانې دی هغه پلارو نو بیا نبی علیہ السلام ودل ساده که چرته ما تا ته ویلی وی چې ستا پلار بل دی دا ډېره مسله به وي تا ته دې سوال نه مه کوئ تاسو ویل دغه هلکو مور ته چا وویلو دغه صحابي چې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نه ستا زوی لیست تپوس کړی دی وایي هغې مور ورته ویل چې پیغمبر ورته کم پلار هم ویلی وی نو هغه به ستا پلار وی
او په دې ډېر خوشاله و ځکه دغه صحابي په باره کې د بعضې خلکو غلط سوچونه او دغه ملګري چېرې د پلاني نه پیدا دی او پلاني نه پیدا نه دی نبي علیه صلات وسلام دغه پلار تایید وکړو تصدیق یې وکړو نو مور هم په هغې خوشحاله وه او هلک هم په هغې باندې خوشحاله و نو داسې تپوسونه پیغمبر نه مه کوئ تاسو ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل د موسی علیه السلام نه کوم تپوسونه شي ارین الله جهرة دا ناشنا نشته تپوسونه دا غیر ضروری الله وخت پډاګه باندې وخایا نو نبی علیہ الصلوۃ د الله پیغمبر تر اختیار د کم ځنه حاصل او چاغه خلکو ته الله خود لوي ومن يتبدل الكفر بالايمان چا چې بدل کو کفر په ایمان باندې یعنی اخذ الكفر بالايمان ایمان خرڅ کو کفر یې واغست دینه معلومه دا شو پیغمبر باندې اعتراض کول کفر دی په دین باندې اعتراض کول کفر دی فقط زول یقینا دعوا او تو سوا السبيل د مین دلارنا سوا السبيل د نه غلارنا سوا په معنا دا وسط باندې راځي مین سوا السبيل د مین دلارنا ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا دا زجر دی په يهودو باندې د اهل کتابو چې مسلمانانو په ذهنونو کې به شکوک چول شبهات به چول او دا غلار نه به بندول ود غواړي فخي كثير من اهل الكتاب ډېر اهل کتاب يهود او نصارا سغواړي لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا لو تمنائیه جزا نه غواړي لو ارمان دې يردونكم چې تاسو واړی من بعد ایمانکم رسل ایمان تاسو نه کفارن کفر کوونکی غواړي چې تاسو کافران کی کفارن دا به يردونکم د پاره مفعول ثانی شي کوم مفعول اول او کفارن مفعول ثانی غواړي چې تاسو واړی د ایمان نورستو کفارن کفر کوونکی حسدا من عند انفسکم حسدا د څه شی دی یا خدا حال دی د دې اهل کتابونه یا په يردونکم کې د هم ضمیر نه چې حاسدین په معنا باندې په د سیال کې چې دا حسد کې استاس سره دویم نمبر دا مفعول مطلق دی حسدو د بار حسدو حسدا دی اصل کې حسد کوي نو حسدا او یا دا مفعول له دی دریم نمبر احتمال دا مفعول له دی د ردو د بار ولی تاسو اړه حسدا د وجه د حسد نه دا محبت د وجه د حسد نه دی نو درې احتمال به کې یا مفعول مطلق دی او یا حال دی او یا دا مفعول له دی حسدن د وجه د حسد نه من عند انفسهم چراوته دی د دوی د زړونو راوته دی ستاسو خلاف من بعد ما ورستو راغینا تبین لهم الحق چې ښکار شوی دی دوی ته حق د ښکار دی په صداقت رسول الله باندې په صداقت د قران باندې تاسو سو کوي فعفو معفو کوي تاسو وسپهو او مخواړوي بل طرف ته معفو ته کوي مخته واړوي عفو او صفحه دا تاسو خپل جامه جوړه کوي فعفو کې په صفحه کې فرق څه دی نو فعفو په صفحه کې فرق دا دی چې عفو دې ته ویل کېږي چې ستا په ته داسې هغه خلک پرېږدې چې په تا باندې د هغې خفګان اثر ښکاره نه شي دې ته عفو ویلی کېږي یعنې د اثر ازاله کول کم اثر چې په چا پاتې کېږي د هغې ازاله کول او صفحه دې ته ویلی کېږي چې په هغه غلطۍ باندې اړو راونه نیسي یعنې به طور مثال ستا په مخ کې شاګرد دی او هغه چېرته کنځل وکړل یا د په دیوال باندې لیکل وکړل او ته هغه تربیت کې نو په هر وخت څوک وال خو نه کوي هر وخت څوک صدا نه ورکوي ته چې رالې کمرې ته ستا په مخ باندې ته یې او هغه چاک راغستی په دې دیوال باندې وران لیکل کوي نو ته ورته وګورې او ځان داسې غلی کړي چې ستا په مخ باندې اړو نکارت ښکاره نه شي بلکل وخاندي بل کار ورته حواله کړي شاګرد د ځان سره وشرمېږي چې ګوره دا استاد دومره عظیم اخلاق والا دی چړو ماته په تندي باندې کوت هم رانغی نو عفو داره چې ستا په تندي باندې کوت رانه شي او صفحه داره چې دا خو د وهلو لایق دی خو ته هغه وهل ونه کې مؤاخذه ونه کې دا صفحه شوله یو دا فرق دی دویم نمبر دا چې عفو دې ته ویل کېږي عفو چې کومه ګناه د پاغي راونه نیسي دا بالکل بالعکس تعریف شوی دی
چې کومه غلطي ده کومه ګناه ده پاغه مرانی سره کتا ستاسو حسد کوي ستا خلاف منسوبې جوړي په دې ګناه باندې مرانی سره جنگ وسره مکوا او سب حدا ده چې د غصې اظهار مکوا د غصې او د خفګان اظهار مکوا نو دا دوه تعریفونه بالکل بالعکس رااله عفو صفحه تویل شو صفحه عفو تویل شو دا فرق هم بعض علما وکړي او دا غي سره سره یو فرق دام دی چې عفو او صفحه هغه دی ته وي چې عفو دی ته ویل کېږي عفو چې دا غي سره توس تعلق معلوق پرې دا دا عفو ده بس یعنی عفو اصل کې دی ته ویل کېږي چې سړی کله روان دی او داغه د خپو د خافونو ته ورانه دی ته عفو ویل کېږي نو عفو دا چې دا غي سره هغه کم تعلق دستان وغه پرې دا هغه تعلق قران کا دا معافی ده تعلق قران کا او سب حدیث ویل کېږي چې دا غي سره تعلقات آینده کې مساتا د دفاع په وسبه مطلب دا چې د کافر نه بتزان لري لري ساتي دا غي د موالات نه وزن ساتي الولاء والبراء چرازي الموالات والمعادات منم د الله د پاره دشمنیم د الله د پاره من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان در دې مطلب دی فاعفو وصفه حتى دا وخت پورې عفو صفحه کوي یاتي الله چلا راولېږي به امر خپل حکم الله خپل حکم راولېږي حکم سره اهلاکت دی الله به تباہ یا د حکم مراد jihad دی چې صبر کوي الله به امر بالجهاد وکي نو به بدل والی او یا دا معنا ده چې الله به توفیق دی ایمان ورکی د دې آیت په اړه کې یو قول خدای چې دا منسوخ دی پس باندې آیت القتال باندې کوم چې سورته التوبه آیت نمبر 29 کې راغلی دی هدایت منسوخ ده د سورۃ التوبه په آیت نمبر 29 باندې هغه ته آیت القتال وی یا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر دې آیت په وجبانی دا منسوخ ده خو صحیح خبره ده د جمهور رائے دار چې دا منسوخ نه دی د آیت محکم دی او دا د باب د اخلاقیاتو نه دی باب د اخلاقیاتو چې مسلمانانو ته وی چې په حال تاسو جنگونه مګونه مکوي بیا چې کله ټیم راغی نو الله به تامر وکړي jihad به شروع کړي فافو معافی کوي تاسو وسبهو او مخړوي درگذر کوي حتی دا وخت پورې یاتي الله بامري چې الله براولېږي خپل امر خپل حکم ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء پر سبانی قدیر قدرت لرون کې ده واقیم الصلاة د منص پابندي کوي او اتو زکات او زکات ور کوي وما تقدموا چې مخکې ولګي تاسو لیان پوسکم د خپل ځانو د فار من خیر چانی کمل من خیر معنا من عمل الخير نیک عمل من خیر چانی کمل تجدوه عند الله تجدوه تاسو به عمومي ثواب دا غي عمل تجدو ثوابه عند الله د الله په نسبانه څه قسم عمل جو کو نو ثواب به قیامت کې عمومي تاسو فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شر يرى څنګه چې په دې پښتو کې اردو کې موږ نیکی کر دریا مډال نیکی کو دریاب ته اچوا بس دا جمع کیږي ان الله بشک الله تعالی بما تعملون بصير استاسو عمل تګوري اوس دا بل زجر دی چې يهودو نسواراو با جنت د ځان د لپاره خاص کو وقالو دی به لن يدخل الجنه هرگز با جنت داخل نشي الا مگر من هغه سو کان يهودن چې دا يهوديان دي او نسوارا یا نسوارا دي دا به يهود درس نه چې دی به ویل چې جنت ته صرف او صرف يهودي او عيسائي دي بیا خدا معنا شو ولا چې دی یو بل جنتيان منل دې مطلب دا تقول اليهود لا يدخل الجنه الا اليهود وتقول النسوارا لا يدخل الجنه الا نسوارا دا معنا ده هرگز به داخل نشي جنت ته الا مگر من اسو کان يهودن چې دا يهوديان دي او نسوارا یا عيسایان دي تلک امانيهم دار زوګانی د دوی دي بدلیلا جنت د چا ده جنت لاندې وي چې من اسلم عقیده برابر وا او هو محسن عمل امټیکو صالح عقیده او صالح عمل په دې جنت ته قل وای ورته دراوړې تاسو برهانکم فل دلیل په دې خبره باندې چې جنت تاسو ده دلیل نشته او برهان واضح دلیل ته وي ان کنتم صادقین ک تاسو رښتینی یا ک تاسو دلیل وي بلا دا معنا د رد ما سبق اضراب د فار راضی مخړول بلا معنا د بل يدخل غيركم الى الجنه بلکې داخلي کې بس تاسو نه سیوا خلک جنت ته سو من اسلم چا چې تابع کو وجهه فالمخ لله الله تا من اسلم چا چې من فوز چا چې وسپارو وجهه فالمخ لله الله تا الله ته مخ وسپارو ذکر د جز مراد ته کل ټول ځان الله ته تابع کو ادخلوا في السلم كافه ټول جنت د په اسلام کې ورنه وته
من اسلم چا چې تابع کو وجهه خپل مخ او خپل ځان جبه برابر وا زړه برابر دینه مراد تصدیق او اقرار دی. ها من اسلم کې تصدیق اقرار دواړه دي. وهو محسن پدسیال کې جدا نیک عمل همو او دې کې بیا افعال الجوارح رال دقت ایمان وي. اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان یا بالجوارح. وهو محسن نو دا سړی نیک عمل او احسان کون کې فله نذر فار اجر ددر عند ربه ددر رب سرا ولا خوف نبير عليهم بدوي باني ولا هم يحزنون بدوي غم جنوي. تلاوت وکړه. دا اوس بل زجر دی. مخکې یو زجر ذکر شو چې دی به ویل صرف منګ به جنت ته ځو. اوس یو بل زجر دی هغه دا دی چې تکذیب الحق فيما بینهم. تکذیب الحق فيما بینهم دا معنا ده چې دا کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله کله د نجران عیسایان راغلی او نبی علیہ السلام سره مناظره کړې و. دا ان شاء الله په سورۃ آل عمران کې راشي. نو کله چې عیسایان راغله او نبی علیہ السلام سره بحث کوو نو دغه د يهود امرال چې خبر شو عیسایان راغلي دي. بس هغه نبی علیہ السلام سے عیسایانو بحث کو خپل مس کې دیون قتل. يهود ویل د عیسایانو مذهب غلط دی، عیسایان ویل د يهودو مذهب غلط دی. نبی علیہ السلام ویل د دوانو دا ټیک نه دی. او دا خبرې مشرکانو کولی. مشرکان به ویل چې نبی علیہ السلام ته ویل ته ثوابي وبید نه. نو دی په خپل مس کې هم یو شان نو د حق تکذیب به کو. وقالت اليهود ویل يهوديانو ليست النصارى ندي عیسایان على شيء فیس یو دین باندې. على شيء معنا على شيء من الدين، د دین په یو حصہ باندې نه دي، بالکل بي دي نه دي. وقالت النصارى عیسایان وی ليست اليهود ندي يهود على شيء فیس یو دین باندې على شيء من الدين الحق، د حق دین په یو حصہ باندې معاملین نه دي. وهم يتلون الكتاب حال در دي کتابون الولي. کتاب مراد جنس کتابونه تورات انجیل دي کتابون الولي. او باغی ورته حق معلوم دی چې حق څه ته ویل کېږي. دې ته یو بل معلوم دی. وهم یتلون الكتاب دا معنا ده چې دوانه په حق دي. دلیل څه دی؟ دا وهم یتلون الكتاب دا دلیل دی چې يهود زکه به دین دي چې ردی په کتاب کې خدای عیسی علی السلام دراتک پېشنګوي وا دی منی نه. او عیسایانو په کتاب کې د حضرت موسی علیه السلام د رسالت ډېرې خبرې دي چې دا خبره په يهودیت کې وادا وا. دا خو دوی ته پته و چې دا خبرې په تورات کې وی او په انجیل کې داغه حواله سره ډېر زیات اقدار مشترک دي. خو دین منل نو دوه بي دي نه دي. الله فرمایي کذالک دغشانه قال الذين کول واغه کسانو خبره لا يعلمونهم لا يعلمون چې نه پويږي. کذالک دغشانه قال الذين ویل واغه کسانو لا يعلمون چې نه پویدل مثل قولهم د چا پشان د دې ویناګانو. دسي خبره با د لا يعلمون هم کول. لا يعلمون سوق د مکه مشرکان جاهل خلق. كذلك دغشان قال الذين كول اغكسانو لا يعلمون چې نه پویدل مثل قولهم پشان د دې خبرو د دې خبرو پشان باغیم کولی. اسوکو مشرکان نبی علیہ السلام ته ویل کنه لستم علی شیء، تاسو په هیڅ دین مې نه، تاسو دین اړو دین نه دی او تاسو د پلار نیک دین پرې خیره. والله نو الله تعالی يحكم في سلبو کې بینهم د دې پمنس کې یوم القیامت د قیامت ورځ باندې فيما پاس کې کانو چود وی فيه پاغه کې اختلافون اختلاف کون کې. ومن ازلم ممن منع مساجد الله. دا بل زجر دی او دا زجر په دې چې د الله د جماعتونو خلق بندول، د جماعت نه خلق بندول. دا خو علماء لیکلي دي. ابن جریر طبری هغه په خپل تفسیر طبری کې دا خبر لیکلې دا چې دا آیت په حق د نسواراو کې د عیسایانو کې نازل شوی دی او په حق د يهودو کې نازل شوی دی. ولې و عیسایانو به يهوديان منع کول او يهوديانو به عیسایان منع کول د سنا د بیت المقدس نه. ځکه په بیت المقدس باندې يهوديانو حمله کړې دي، عیسایانو وجلې دي او بیا بخت نصر راغله دی او يهودي وجلې دي. نو یو بلې د بیت المقدس ته بند کړې دي
دا ځوان ظالمان دي د الله کور ته خلک نه پرېښودل. قبله اول چې کومه ده فلسطین کې بیت المقدس او د هغې نه یو بل منع کړی دی، نو دا ظالمان دي. نو دا د یهودو نصاراو باره کې نازل شو. دویمه رای دا ده چې نه دا آیتو د مشرکان مکه په باره کې نازل شوی دی. هغه دا چې کله د حدیبیې صلح کېدله او 1400 صحابه کرام راغلي دي او مکې ته روانو عمرې له، د حدیبیه په مقام باندې دا مشرکان ودرېدل او نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه 1400 ملګري ودرول، ول تاسو مخکې نه ځئ. او بیا صلح وشوله، شپږ شرطونه کېښودلی شول چې سکل به تاسو ځئ او کال له به راځئ او کال له به صرف 3 ورځې په حرم کې بیا به وځئ. نو 1400 صحابه کرام یې منع کړل چې تاسو مه راځئ. دا درې خبرې خو د هغه زمانې سره تعلق ساتي. او د مساجد الله نه مراد یا بیت المقدس شو او یا ته مراد بیت الله شو د مساجد الله. دریم نمبر بعض علماء لیکلي دي چې دینه مسجد نبوي مراد ده. نو چې مسجد نبوي ته مراد شنو په مسجد نبوي کې خو بیا يهوديانو څنګه خلق منع کړل، دینه بیا د منافقانو هغه منع کول چې منافقانو به شکوک او شبهات د خلکو په ذهن کې اچول چې د نبی اسلام جماعت تلانه وشي. او بل دا چې قران کریم خو د هر دور د پاره دی، دا یو خاص وخت نه دی چې قران د هغې دپاره. دې زمانه کې هم څوک د الله د کور نه څوک منع کوي، دې جومات ته به نه راځي، دې جومات ته به نه راځي، نو دا ګناه ده، دا غلط کار دی. نن سبا خو الله دې خیر کې په دې کې موږ ټول ګورې راځو. هغه دا ده په جوماتونو باندې د فرقه پرستو مولیانو قبضه ده. فرقه پرست مولیانو په جوماتونو باندې قبضه ده چې کم یو فرقه پرست مولا په جومات کې امام دی، بل څوک هغې ته نه پرېږدي چې په دې کې د چاله دعوت ورکړي. په دې بعضې جوماتونو کې د جومات کمیټې د کوم په کور کې به ښځه خبره نه مني، په جومات کې د کمیټۍ صدر یي. په کور کې د اوده کېدو دپاره کټ نه میلاوېږي، په جومات کې صدر د کمیټۍ دی. د کمیټۍ صدر به څه کوي؟ د کمیټۍ صدر به هلته کې اصول لیکلي، د مسجد د امام نه بغیر به څوک اعلان نه کوي، د مسجد د امام نه بغیر به څوک تقریر نه کوي، د مسجد د جومات د کمیټۍ د اجازت نه بغیر به څوک د دعوت کار نه کوي. صرف زمونږ طریقه به دغه انګا پکې وایو او نورو په دې کې څوک د دعوت او تبلیغ کار نه کوي. بس کم دعوت چې دا د دعوت هغه پکې چلیږي، خو چې بل څوک د دعوت هغه پکې نه چلیږي. دا د جومات نه خلک بندول دي. جومات نه خلک وباسه، دلته تقریر مه کوه، دلته درس مه کوه، دلته پابندي ده، دلته دا دی، دلته هغه دی. په قسمه قسم طریقو باندې ګورئ، په قسمه قسم طریقو باندې خلک قرآن کریم بندوي که نه. دا جوماتونه خلک بندول، یا دې جومات له منځله دلته مزه دل په دې پسې مونځ کېږي، په دې پسې مونځ نه کېږي. دا ټولې خبرې په دې کې راځي. او بعضې په قومیت باندې بعضې جوماتونه جوړ دي، په قومیت باندې در فلاني خیل جومات دی، در فلاني خیل جومات دی، ته به زمونږ جومات له منځله نه راځې، بس تا جومات له منځله نه راځم. نو دا جوماتونه ټول د الله دي که موږ یې منو. وان المساجد لله، دا د الله جوماتونه دي، په دې کې څوک بندول نشي کولی. ومن ازلم وسوق ډېر ظالم دی ممن دا چانا منع مساجد الله چې منع کوي جوماتونه د الله. د څه نه منع کوي؟ ان یذکر چې یاد دې کړلی شي فیها په دې جوماتونو کې اسمه نوم د الله، ان یذکر فیها اسمه، ان یتلا فیها کتابه، ان یذکر فیها اسمه، ان یتلا فیها کتابه، چې په دې جوماتونو کې د الله تعالی کتاب چېرته بیان شي. او یا دا معنا ان یذکر فیها اسمه بالتوحید، او چې د الله نوم دې پکې توحید سره یاد شي. د الله جوماتونه منع کوي او خلک ته منع کوي چې په دې کې د الله تعالی نوم یاد نشي، د الله تعالی کتاب پکې بند شي. ډېر جوماتونه داسې په هغې کې په ترجمو باندې پابندي وي، ترجمې به نه کوئ تاسو، قرآن به نه وایئ، نور کتابونه به ویلی کېږي خو قرآن به نه ویلی کېږي. نو دې آیت په وعید کې راځي. وسعى فی خرابها، او دا کوشش کوي د هغې په شړولو کې، د جومات په شړولو کې دا محنت کوي دا جومات شړ شي. سعى فی خرابها، نو خرابول دام دي چې د هغې ظاهره آبادي ورانه کړي، خښتې او بلاک او دا ترې وران کړي. داسې ظالمان من کې لا نشته دی چې جومات وران کړي. الحمدلله مسلمانانو کې داسې لاسوک نه دی پیدا شوي چې هغه دې په جومات پسې تسکوره راوالي، په جومات پسې دې چېرته بلډوزر راولي او دا جومات دې چېرته واړئ. و یو سړی په زور باندې په یو ځای کې جومات جوړ کړی دی، پر دې ځمکه کې جوړ کړی دی، هغه ول وران کړو، بیا سبا د خبره ځکه نه ده چې د ولې په زور جوړو، د غصب ځمکه کې جوړ کړو، یا په داسې ځای کې جومات جوړ کړو چې قبضې لګولې ده. نن سبا خو جوماتونو د فرقو دپاره خلک قبضې لګوي. نو که تا د فرقې دپاره جوړ کړی دی، یا د حکومت په ځای کې جوړ کړی دی، یا د په پردې ځمکه کې جوړ کړی دی حکومت واړو، نو خامخا به بیا اړئ. ولې تاسې داسې کار دی کوه؟ غلط کار دی. اصول مطابق په سړی جوړوي. جومات دپاره به ځمکه سړی ښه برابر ګوري چې په کوم ځای جومات جوړول پکار دي.
او کله کله جماعتونه د شپې شپې جوړ شي ستا دا د ضد د پاره دا جماعت ته چې دا په ضد جوړ شوی دی دا خو د مسجد زرار په زمره کې بیا راځي نو دا سي هم سره نه کوي چې جماعت دسي جوړ کې بیا و جوړ د الله اول به جوړ کې پر دې ځمکه کې په زور باندې سیاسي بنیادونه باندې فرقې په بنیاد باندې او سبب ټول قوم رئیس ګوره دا جماعتونه ورانه دا خو تا غلطي کړو د څه کار دی کو دې تم سوچ پکار دی او بل دا چې د دینه مراد شړول دی ورانول یعنی د اعمالو په لحاظ باندې قرآنی کریم په درس باندې پابندي لوډ سپیکر باندې په درس نه کې ترجمه باندې کې دا ټیم زمنګ د پلانی کارونو ټیمونه دي یا پلانې کار منکو دا ټیم ترجمه مو کا قرآن موایو دا ټول د جماعت شړول دي جماعت په سبا نه آبادیږي دا غدا د روستو روان دي چې سلور کارونه دي چې پاغي باندې جماعت آبادیږي د قرآنی کریم الفاظ یادول چاته دویم د قرآنی کریم درس کول دریم احادیث بیانول او څلورم د تزکیه کار کول ربنا وبعث بهم رسول کې به وایو وسع فی خرابها دا مهنت کوي دا غي په خرابولو کې اولئک دا خلق ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین اولئک دا خلق ما کان لهم ندی مناسب د دوی د پاره ان يدخلوها چې داخل شي دی جماعتونو ته الا خائفین مگر په د سیال به داخليږي چې دی بیریږي سوکو دا د الله جماعتونو چې خلق منع کوي منع چې منع کوي مساجد الله د الله د جماعتونو نه سمنه کوي د الله په جماعتونو کې سمنه کوي ايذكر فيها چې د الله نوم دې پدې کې یاد شي نو الله تعالی فرمایي اولئک دا خلق ما کان لهم ندی مناسب د دوی لپاره ایت خلوها چې داخل شي دي جماعتونو ته الا خائفین مگر په د سیال کې په داخليږي چې دی بیریږي دا پېشنګوئی دا د دور روان دي چې دی با د ازمکه به الله رب العالمین والی دا به الله تعالی مسلمانانو لور کی په دې ځمکو باندې په دې علاقه به مسلمانان غالب شي دی به بیا جماعت ته نشرات لې دی به پیره باندې راځي کدا حرم شریف دی کدا مدینه منوره ده د کفارونو به د زور واغستل شي او بیا به جماعت ته پیره باندې راځي الله به دین غالب کړي دا پیشنګوئی شولا او دویم دا چې دا الا خائفین جمله خبریه په معنا د انشائیه باندې الا اخیفوهم بالجهاد د دې خلکو سره jihad وکي او په jihad باندې ويروي نو بیا به دا معنا شي اولایک دا خلق ما کان لهم د دې مناسب د دوی د پاره ایت خلوها چې داخل شي دي جماعتونو ته په امن او اطمینان باندې الا خائفین مگر ويروي تاسو په jihad باندې لهم د دوی د پاره په دنیا کې خزي شرمندگی دا ولهم او د دوی د پاره په آخرت کې عذاب دی عظیم لوی ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله دې مطلب دا دی کچرته چا جماعت بند کو نو څنګه چې وی ملک خدا تنگ نیس او پای ګدا لنګ نیس د الله رب العالمین ملک تنگ نه دی او د فقیر او د غریب سړی خپې شلی نه دی بل ذات دلال شي نو که څوک د یو جماعت ته بندي موږ مپردا لله المشرق والمغرب مشرق مغرب د الله دی بل جماعت تلال شه دا معنا ده ولله المشرق د الله د پاره مشرق دی او المغرب مغرب هم د الله د پاره دی دا وی تحویل القبله دی اشاره ده فی ظلال کې هم سید قطب لیکلی دی دا تحویل القبله ته اشاره ده ځکه ورستو روانه د مخ کې ول ذهن جوړي هغه دا دی چې کله مسلمانان په مکه کې وو نو دی به مون شمال طرف ته کو شمال ته ځکه چې د کعبه نه مدینه شمال طرف ته ده اوس چې کله دی لاړ مدینه ته نو اوس کعبه جنوب طرف ته پاتې شوله جنوب طرف ته پاتې شو چې جنوب ته پاتې شوله نو مخکې یو طرف ته موږ کو اوس بل طرف ته مون شروع کو په دیو ځبانه چې په بنو سلمہ په جماعت کې کله تحویل د قبله وشو نو نبی له صلوات والسلام د سي قبله بدل کړه چې په کوم ځای کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ولاړو نو هغه نبی له صلوات والسلام راغه د خزو زیل او خزل د نبی له سم زیل لکه دلته نبی له صلوات والسلام د نبی له سلام ال تلاړو او د خز دل تراله مکمل تر مخ کې داسې مخ دی او داسې مخ دی نو اعتراض وشو نو الله تعالی وایي چې مشرق مغرب د الله دی دې مطلب دا ټول دنیا د الله ده مشرق مغرب د الله دی ان ټول دنیا د الله ده شمال جنوب هم د الله تعالی دی په دیو جبانه الله تعالی د یو خاص جهاد سره خاص نه لري چې تاسو مخ کې شمال ته موږ کو تاسو جنوب ته څنګه مون شروع کو مشرق مغرب د الله تعالی دی نو دا ایمان ده علامه ابن جوزی لیکلی دی چې دا
صلات په ظلمت ده، صلات په ظلمه. په تیاره کې د مونږ طریقه ده. په تیاره کې د مونږ طریقه څنګه ده؟ یا صلات فی الفلات، په یو میدان کې مونږ کول. یو سړی د څه ځای لاړو چې هلته کې د مشرق او مغرب پته درته نه لګي چې مشرق کم دی مغرب کم دی، یا شپه ده او یا ورځ ده، اډو پته نه لګي چې مغرب کم دی مشرق کم دی، نور کم ځای نه راخیږي، مونږ کم طرف ته وکم. اوس به دا سړی څه کوي؟ یا شپه ده او یا ورځ ده خو نور نشته، او مونږ ټایم راغلی د هغې طریقه خو تاسو ته معلومه ده که نه؟ څه به کوي؟ تحري به کوي که نه؟ سوچ به وکړي چې یاره زما ځوان غالب ده چې شاید قبله دې طرف ته وي، او مونځ یې وکړو، او دا خو مشرق دی، مونځ یې وشو. که چېرته د مونځ په دوران کې څوک راغی ورته ویل چې ستاسو دا قبله خو بل طرف ته ده او تاسو وران ولاړ یئ، نو په دې مونځ کې به راستون شي، بل طرف ته به ودرېږي. نو زاد المسیر کې ابن جوزي لیکلي دي چې نبي علیه الصلاۃ والسلام سره صحابه په توره شپه کې مونځ وکړو، نو قبله یې ونه پېژندله. نو کله چې سار شو نو ویل دوی ته پته ولګېدله چې مونږ خو مونځونه وران کړي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې هغوی کله خبره وکړله نو الله آیت نازل کو چې مشرق مغرب د الله تعالی دی. ولله المشرق والمغرب، مشرق هم د الله دی مغرب هم د الله دی. فاینما تولوا، کم طرف ته چې تاسو مخ اړوئ، فاینما تولوا وجوهکم، کم طرف ته چې تاسو مخونه اړوئ، فثم وجه الله، دغه ځای کې د الله مخ دی. دا د متشابهاتو نه دی، د وجه ذکر راغی، وجه د الله تعالی صفت دی. او یا فثم وجه الله چې تاویل یې کوو نو دغلته د الله تعالی رضا ده، مطلب په دې الله خوشحالیږي. د دې سره سره دې نه مراد صلات علی الراحله مراد دی چې سړی کله په جاز کې مونځ کوي یا په ګاډي کې مونځ کوي، نو دا خو به کله دا ګاډی یو طرف ته تاویږي کله بل طرف ته به تاویږي، نو دا مونځ کېږي. جاز کې سړی مونځ کوي. د نفلو په باره کې خو ټول امت متفق دی، نوافل سړی په ستورلۍ باندې کولی شي. البته فرض مونځ چې کم دی، فرض مونځو په کشتۍ کې صلات په سپینه خو صحابه وکړی دی. نو کوم علما چې د فرض مونځ په سورلۍ باندې قایل دي، نو هغې قیاس کوي په صلات په سپینه کې په کشتۍ په مونځ بس په سورلۍ دی سړی فرض مونځ هم کوي. ابن عمر به چې کله کوو نو وترو ته به دا راکوزېدو. معلومه دا شوه چې که بالفرض راکوزېدل ممکن و نو بیا دی سړی په ځمکه باندې مونځ وکړي، په سورلۍ دی نه کوي. خو که د دې ځای نه سړی امریکې ته روان دی، یو 10 غنټې سفر دی، یا سعودي عرب 15-16 غنټې سفر دی، مونځونه پکې قضا کېږي. د هغې دوه طریقې دي. یو خو دا چې جمع بین صلاتین دی وکړي، صبر دی وکړي، مونځ په تاخیر باندې وکړي چې کله کوشو د جاز د مونځ به وکړي د ګاډي نه، او که جمع بین صلاتین هم دې مونځ یې نو بیا دې هم دقه شانې وکړي په دې جاز کې او په دې ګاډي کې دې دا نیت وتړي او خپل مونځ یې پوره کړي.